دی چې په چین چنخ کې ګوتې والي او یوه مسله نه د 15 په دې ځګین کې اوس بنیادی کدمه زما کار دا د صراط مستقیم بل وایسته خو دغه ته وای چې د غلطي معاشرې نه سړی بچ کی سیده لارې ته راولي هغه خلک به ما وسوم پیژني او هغه زیب ورته را یاد شي موږ څه ډیر موږ لیدل دي مفتیان او ډیر دروغجن البته د یو متعلق به درته ویم تیمر کې نکاح نو هلته بیانونو له مولیان راوستي ځکه دا ټیک هم ده چې د نکاح او د واده چې د نکاح مونږ وایي سنت ده ولیمه سنت ده نو چې هلته مصطفی د سنت متعلق خبرې وشي فکار داسې ده ډنګ ډونګ ونه شي که نه ډنګ ډونګ څه ډوډۍ هلې ولې حرامه ده دا له ټولو علما متفقه فتوا ده د دې دور لهذا چې کوم سړی نه مني هغه ملحد دی ملحد یوازې کافر ملحد نه په مسلمانانو کې دنه ملحد هغه ته وایي چې ثابت شوده شیز نه انکار کوي د ملحد دی نو دا د دور د علماء متفقه فتوا ده بلکې ما ته به څوک داسې په فوق الارض داسې عالم به ته ما ته د ځمکې په مخ باندې ونښې چې د هغه فتوا دا نه چې عالم یو خو هغه چې خېټې نه مجبوروي نو ما یو ځګین کې دا ویله ما تاسو هم دیني پروګرامونه کوئ نکاحګانو کې خیر که تاسو پکې حلوا پخوئ موږ یې نه خورو که تاسو پکې ډوډۍ پخوئ موږ یې نه خورو به موږ به راځو دیني بیان به کوو بیا به ځو یو پکې ځان داسې هوښیار ګاڼه وروسته اواز وکړو لکه تی په نورو خلکو باندې خورې په خپله یې نه خورې لکه دا د دین حصه ده لکه دا ده یا رب دې ذلیله مکه دوام یې وکړه ګوره خیره مې نه ده کړې رب دې ذلیله مکه ځکه ذلت خو هغه وي چې کافي د انسان دپاره انسان کله ناکله د بعضې سړی په ځان نه پیږي د ځان صفت یې شروع کړی نیغ لګیای اخوا بسې خلک خاندي ما ته یو کس دا نصیحت کړی وی خبرې چې کې استاد زما کله چې خبرې کې ډیر غټ احتیاط کوه زه تاسو ته دا وصیت کوم د استاد خبره بالکل ټیک یو کال بعد به ته په خپل یو کال مخکینو خبرو باندې خفیمانې او دا داسې ده یو کال مخکینو خبرو کې اکثریت خبرو باندې انسان هغه تخپیمانی ډیر په احتیاط خبرې پکاري نو بعضې سړی خو نه پیږي چې دا خلک په ما پسې خاندي دا خو پکار ده چې تا مال انعام را کړی چې او مولانا واده له راځي خوراک نه کوي دین بیانې د انعام لایق پاسې هلته اعتراض وکړو بیا چې ما کوم جواب ورکړی دا ځین خلکو ته پته ده خلک چې کوم هلته ناست و هغوی ته پته ده بعضې دغه شان ابو جهل هم ځان هوښیار حسابه ویل زه چل ووایه